بسم الله الرحمن الرحيم فرمائی واستشهدوا شهیدین من رجالکم، طلب کئی گواہان دعا سڑو ستاسو نا. بس کنوی دا دعا سڑی بس یو سڑے او دو خزی داغینا اغچانا خوی تاسو گواہانونا دیو جنا چیر کی یور دی دوارو سوریات بکی یو بلیت او انکار دی نکی گواہان کلچ رو بلیش واستشهدوا دا شین دا سین دا طلب تفار استفعال واطلبوا ان يشهد لكم شهیدان علی الدین دین گواہیو کی تاثر پارت با گواہان پدے وجوب دین پا کو موقع رازی معاملے کی دو کسان گواہان کی نوئی رجالکم سڑوستا سنا کوم خطاب مومنانو تا دے نو مانا دا سڑو دا مومنانو من رجال المؤمنین نو گواہان با مومنانو باندے مومنانی ایمان شرط شو واضح کئی والحریت والبلوغ شرط مع الاسلام حریت و بلوغم شرط تے سر دین چ اسلام شرط ایمان شرط بے کافروں کے معاملہ یہ دا غور پاروم دا ایمان شرطی وی وشارت الکفار بعضهم علی بعضهم مقبولۃ عند کافر گواہی باس و باس قبول دا یو بلی گواہی کی مومنانو باندې گواہی گواہان دا و مومنان فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يكون کی ضمیر چاہتا راجی وی شہیدان دغ شہیدان دو سڑی نئی نو بیا یو سڑے دو خز ورجل وامرأتان کی دی دا ترکیب کی سواق شوئے وی دا فائل لے دا پار دا فعل محذوف امر فعل محذوف تے فلیشہد رجل وامرأتان وشہرت الرجل است زنانو دا گواہی محل خی وی دا پرزے کے ندے وشہرت الرجال مع النساء گواہی دا سڑو دا نساء و سرا قبلی و معاد الحدود والقصاص کی یعنی زنانو گواہی اور حدود قصاص کی نہ قبلی نہ کی قبلی حدود قصاص کے بنصاب پورا کے سرب درجان حساب شاد اور معاد الحدود القصاص تھی غیر حقوقی کی مالی حقوق غیر حقوقی نکاح وغیرہ ایک نصاب پورا کے دلشی اور زنانہ سرحم ورجل وبکی مما تردون من الشهداء ممن تعرفون عدالتهم یعنی وقی تاسون من داغی معروف بالعدالت فاسقی اور مجهول الحالی تردون دا مطلب وفيه دلیل على ان غیر المرضی شاہد دیت کی دلیل دے پدے چھ غیر مرضی نہ غیر عدل مشاہدی واغ گواہ کر زور نہیں پکار وہ شاہد دے سکچ من الشهداء دا من تبعیزی دے نو ممن ترزو نے شهداء نا باز ویلے پتہ لگے دلا چھ غیر مرضیم بو شهداء کی دے دا مرضی تے باز دے شهداء نا باز فاسق گواہی میں گوشتا تدل احداهما تذکر احداهما الاخرى ویدل تلامی اجلیہ مقدر دے ہم تعلیلی دا دیو جنا چیر شیونا بل ورطولیت لأجل ان تنسى احداهما الشهادة فتذکرها الاخرى نانو بر نسیان رضی
دو ذکری که یوین یرشه بل ورطو ریاد کی بل قرات خی ان تضل دا علی الشرط ادات شرط سر او فتذکرو دا رفع سر تذکرو رفع و تشدید حمزه قرات دلته ګوره فا راغلی ده مضارع چې جزا واقع شي هم بیا خو فا نه راځي جزم راشي وایي اوس داسې ان تضل احداهما تذکر احداهما تذکر اسبق وایي دا داسې دی لکه من عاد فینتقم الله منه هغې په شان دی څه مطلب یعنې دلته اصل کې دا جمله اسمیه ده تذکرو جمله اسمیه اخیستلی شوې ده جمله اسمیه چې واقع شي نو بیا هغې جملې خپل حیثیت دي د جزا چې واقع شوي جمله اسمیه ده څه مطلب من عاد فینتقم الله منه دې کې ترکیب داسې دی من عاد شرط دی او فینتقم نه مخکې دا محذوف ده یعنې فهو ینتقم هو مبتدا ده ینتقم بیا مضارع مرفوع ده ولا خبر دی دا جمله بیا جمله اسمیه بیا جزا واقع شوی ینتقم مرفوع ذکر چې خبر ده مبتدا ده تذکرو کوم داسې خبره ده تذکرو یعنی فهي تذکرو او دا احداهما وروسته بیا دا هینه بدل نو هغه ترکیب ته اشاره تذکر کی بل قرات تذکره یعنی باب افعال نصب سره افعال وإذا مكي بصير قرات تذكر ده تذكر ده او تذكر ده دا درم مكي بصير قرات ده ودا جو ذکر نه ده لا من الذکر ذکر نه ده یعنی دا مطلب نه ده چې زنانه سره بل زنانه شي نو دا یو بل مذکر وګرځي یعنی دو زنانه په شان در یو مذکر شي دا خبر نه بلکې دا ذکر نه ده یعنی ور یاد اول تذکر ور یاد تذکر دا مطلب نه کې مذکر به وګرځي یو بل زنانه اسې نه ده بلکې ور یاد پکې ذکر نه ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا دا حکم دی گواهانو ته څوک چې وبللی شي گواهی دپاره تحمل شهادت دپاره یعنې واقع کتلو دپاره یا ادای شهادت دپاره چې اختلاف پکې پیدا شي او ته پکې ګواه وي نو انکار مه کوه لادای شهاده او للتحمل تحمل واقع کتلی او ادا چې کله خصومت پیدا شي قاضي عدالت کې اختلاف خصومت په صورت کې ګواهي ادا کوي وایي دا ولې لئلا تطوع حقوقهم دې لپاره چې خلکو حقوق ضایع نشي توا تطوع ضایع نشي سماهم شهداء قبل تحمل وی تحمل به مرادی تحمل گوئی انکار دینے کے گواهان اوبر تحمل لپاره نو چې تحمل لپاره رابر لګې دي شم لا تر څو گواهان نه دي چې واقع ترا شو ویني بیا با تحملی بیا گواهان شو نو وی مخکې د تحمل نه ورته گواهان وي تنزیلا لما یشارف منزله القائن د بار د وجد غنلو دا شی چې قریب دی وجود ته او شانت د متحققه دوی له گواهان لري خو گواهی کېدلو ته قریب دي گواهانو کېدلو ته قریب دي نو گواهی اطلاق ته تنزیلا لما یشارف من مقارب وجوده منزله القائن منزله المتحقق خو بیا که تحمل مرادی دا مدعو کې نو دا حکم به استحبابي او که مرادی ادا مرادی عدالت کې بیا فرض دی فلور للفرض یعنی ادا ثاني للتحمل للند ولا تقسموا دا د معاملې والو ته خطاب دی تاسو بستړي کېږي ولا تملو بستړي کېږي ولی کوي وړه خبرې کې غټه وړوکې دی نه کې غټه تسمو ستړي والی هم راځي دا شعر دی ګوره سئمت تکالیف الحیات ومن یعش 80 حولا لا بلک ستړی شم شقتونو د حیات نه څوک چې ژوندی پاتې شي اتیا کاله لا ابن لک پلار دی نستا یسأمی خامخ سړی کېږي دا ابن لک مترجه ده تعجب نفس دی دا ابن لک تعجب مراد والضمیر فی ان تکتبوه للدین والحق تکتبوه ضمیر راجع رجحت دین ته راجع یا حق
صغيرا او كبيرا تامیم دی على اي حال كان الحق من صغر او كبر وې دا واضح کړی چې صغیرا او کبیرا دا حال له خوشو هو ضمیر نه حال ذکر علی حال وفيه دلالة جواز السلام بالثياب پدې کې دلیل دی چې سلام په جامو کې جایز دی او دلته وګوره صغیر نو کبیر نه ویلې او مکیلات او موزونات تو صغیر کبیر نه ویلې کی دوی صغیر کبیر د مدروعات ته ویلې کی ایته کثیر او قلیل ویلې کی لا يقال في صغير والكبير وانما يقال في الدرعي ناپ او غزانی والا کی دغه صغیر کبیر ویلې ويجوز ان يكون الضمير للكتاب او دا محتمل ده چې دا ضمیر تكتبوه کې یعنی تكتب الكتاب کتاب تراجی تكتب الكتاب مرادی نو مطلب بیا دی چې تاسو خط لیکل شي مختصرا او تفصیلی یكتبوه ضمیر کتاب ته او مراد دی چې لیکي دا خط نامه د دین معاملې مختصرا او مشبعا مختصر یا تفصیلی یعنی بقدر ضرورت مختصرولو کی یا خط تفصیلی ولی مشبعا تفصیلی إلى جليه نبي الله